الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بر محمد و اهل بیت محمد ټول مخکې انتهایی شکریا د کو قدردانی کو او کسانو څخه دغه پروګرام منعقد کړی دی. یقینا ضرورت دی د دغه خبرې څخه شهید عرفاني هغه مناسبات سره څه بهانه ویلې نه وي، انسان راجمع شي، هغه شخصیت باندې گفتگو وشي، هغه یاد منو شي. لکه قرآن خپل وعده دی څو شهدا زنده دي، شهدا مړ کیږي نه، هغه ځنه کسانو نه هغه موت او ظاهرا زنده بریخي، هغوی نه بهترین انداز کې زنده دي. نو دا یو ښه یونیک پروګرام دی چې یخه شوی دی، لکه څنګه منیجر صاحب ویله چې شهید هغه یقینا برسه منو کیږي. ضرورت دغه خبرې دی چې هغه صاحب شخصیت دوره عظیم وو، هغه احسانات دوره زیات دي چې هغه برسه نه علاوه شهادت ورځې نه علاوه یوم ولادت یا پکار دی منو کیږي. زه اکثرا دا خبره کومه چې کومه مو انداسې برډې منو کوو خونو کې بچیو باندې یا څه مناسبات سره دوره خاص معنا نه لري. دا انګریزانو یو قسم ته سیستم دی، دی په نسبت سره بهتره ده دی چې ته یو امام برډې منو کې یا یو عالم یا یو شهید برډې منو کې. نو دا زم چې یو ایمغه آغاز دی، یو ښه آغاز دی، یو ښه دستور دی، یو ښه سنت دی چې تاسو یو قسم د دې ته سټپ واخیستلو، قدم واخیستلو چې څه نه څه عنوان سره شهید هغه یاد وشي. نغه دا یاد دی چې هغه برډې، هغه ورځه، هغه یوم ولادت هغه یوه مبارکه ورځه وه چې هغه دنیا ته یې قدم یخی او د ښه ورځه ده چې انسان یاد وکړي د شهید هغه. زه دغه ځای کې شکریا ادا کوم مو ډیر قدرمن سیکریټري صاحب د انجمن چې هغه بر وخت شهید هغه مزار څه ضرورت دغه خبرې او چې باخکولي کمیټه وته جوړه شي وي ښه بهترینه کمیټه، قومي کمیټه هغه دوباره تشکیل نه وکړله. سابقه کمیټه والا چې هغوی نن ورځې پورې کوم زحمات وکړل، شهید هغه مزار کې خدمتونه یې وکړل، پروردګار هغه هم د هغوی ته هم اجر عظیم عطا کړي. هغوی خپله ذمهداري احسنې طریقې سره ادا کړله. ضرورت یې و چې شهید هغه مزار یقینا هغه د اکورمې زن و مرد، پیر و جوان، د مزار یو د شهید هغه سکون ځای دی، شهید هغه ناخکه دی. په کار دی چې دا همیشه دپاره آباد وي او ټول نه زیات کار ورباندې وشي. زه چې اوسه کوم حده پورې کار څه شوی دی هغه یې د شانشان نه دی. انشاءالله دا ایمو تاسو یو قسم ته کوشش به وي، وعده به وي چې دا مزار اخشان ته مقام ته ورسیږي چې لکه څنګه شهید هغه شخصیت یو عالمگیر شخصیت و، ملکی سطح باندې وکسي، علاقائی سطح باندې وکسي، یو عظیم شخصیت و. مزار یا دیحات کې وي چې زه داسې ته یم چې کورمې کې خو پرېږده وه چې پاکستان کې دی نمونه نه وي انشاءالله. او دې سلسلې کې زه نوي کمیټه نه انشاءالله توقعات اندوره دي او کوي به انشاءالله لکه څنګه کمیټه کې نو هم ذمهداري کړي دي او سره غلي دي ذمهداري مټو باندې شب و روز به انشاءالله دوی دا مهنت کوي. مو هم دي کې دوی سره شانه بشانه ویلوړ یو. زه ابرار بای منیجر صاحب دا خبره وکړه چې هغه صاحب شخصیت باندې خبرې هغه ولادت نه تر اوسه پورې شهادت پورې ډیره ګرانه خبره ده چې انسان هغه صاحب شخصیت باندې گفتگو وکړي. خو زه به صرف دا وایم کې یوه نکته زه شهید او حوالې سره عرض کوم. کسه ځنه شخصیات تاریخ کې داسې تیریږي، عمر یو طولي عمر وي، یو عرضي عمر وي، مې ورته یو وي معیاري عمر چې هغه مقدار مهم نه وي، هغه کې څنګه کې ته څوره مقدار سره عمر وکړي. شته دي مقرر لیول سره ملکی لیول سره داسې شخصیات تیر شوي دي چې هغوی طولني عمر ډېر کړی و، چا اتیا کوله، چا اتیا ولاس کوله تیر کړل، اما هغسې اثار، هغسې نامه، هغسې کردار نشو پاتې چې هغه توقع وي ته نه. ځینې کسانو عمر ډېر شارټ وي، ډېر مختصر عمر د وکړي، اما دوره برکات نه ډک شخصیت دی وي، دومره پر برکات شخصیت دی وي چې هغه کم عمر کې هغه کردار پرېږدي چې هغه عمر بر نه پوهېږي. هغه کې زه به دا وایم چې یقینا پاکستان کې د دوه شخصیات
څه تشیع کې یوه نامه دی څه کورمې سره تعلق لري یو شهید حسیني څه هغه کوم کردار پرېښلی دی هغه سوال نه پیدا کېږي څه ورک شي کام شي او شباهات یې هم دا دی څه کوم سټیج کې کوم عمر کې شهید حسیني دنیا نه لاړ دی شهاداتو ته میلاو شوی دی مغه سټیج کې مغه عمر کې شهید عرفانیه دنیا نه لاړ دی او کوم کردار څه شهید حسینی ولدی مغه کردار مغه یوه جذبه یوه ولوله څه هر صوره دشمن کوشش وکي هر صوره مخالف کوشش وکي نظریتی څنګه کام کی دی اثار کمیږي نه زیاتیږي عشق و مینه کمیږي نه هغه زیاتیږي کسا برکات ویلی شي دغ شي ته څه یو شی ټیک دی کام وبرېښېږي یو شی کام وي عمر کام وي خو هغه اثار یې ډېر وي فایده یې ډېره وي هغه اټریکشن ډېر وي هغوی کې یو کس شخصیت شهید عرفاني هغه زه به دا وایم کسه کیدای شي ځنه کسانو ذهن کې دا خبره راځي څه نکند ځنه کسان شهید عرفاني مثال پیروکاره یا منله دی بنیاد باندې وي یا تعصب بنیاد باندې وي څه نه دا یوه غلطه فرموله ده شهید عرفاني که چیرې کوم کسانی منی چوک اقرار کوي چوک دغه احسانات احسان مندی هغه بنیاد ده نه ده هغه بنیاد ده چې شهید عرفاني چا سره احسانات کړي دي ته کورمې کې داسې علاقه خطا نشي ښایي چې شهید غوالتې رسۍ نه وي کړي پیوړ نه ونیسه الیزایو پورې یعنی کله کله وطن چپه د دغې خاورې ګواهي کوي شهید عرفاني هغه قدمو څه دلته هغه مبارک قدمونه ایښي دي دلته کردار پرېښلی دی دلته مو سره احسانات کړي دي زه به دا د تویم کسه ځنه کلمات داسې وي که نه څه دوره مبارک وي که نه یو ټکی څه وکړي که نه هغه ټول امت ته نجات ورکوي تاسو قرآن کې وکسوئ دوه ځای قرآن کې یو ټکی داسې راغلی دی چې ما یوه ټکي پوره امت ته نجات ورکړی دی یو فرعون و د موسی علیه السلام داستان څه کله بیان کېږي قرآن یې څه کله موسی علیه السلام مور ته مویله څه واوحینا الی ام موسی څه ته خپل بچی سمندر ته حواله که صندوق یې بند که ایمو حوالې که نور ته تنه بېغامه شه دریای نیل سره فرعون و دغه کوله اسیا بیبي سلام الله علیها ناستو تماشا یې کوله دریای نیل څه صندوق راشي بچي ژړه واوري کله یې راواخلي وړوکی بچی وي مینه ورسه وکړي فرعون دغه ټایم کې هغه خبره یاد شي چې یو بچی متولد کیدونکی دی چې هغه ایما تخت و تاج ختموای شي هغه نیت سره اراده وکړي چې دا بچی قاتل کی دغه ټایم کې فرعون کوله اسیا بیبي سلام الله علیها وایي جمله وکړي چې لا تقتلوه دا بچی ما قتلوه ما یې مړ کوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا دا مو ته فایده راکوای شي او دینه مو اولاد مو نشته مو اولاد به وګرځېږي ایک یو ټکی وکړي ایک یو ټکی ما یو ټکی کې دوره برکات ورکوي دوره کمال ورکوي چې هغه موسی علیه السلام ته نجات میلو شي موسی بعد کې څه کله نبواتو ته میلو شي د فرعون دربار کې لوی شي نبواتو ته میلو شي هغه پورا مصر والاو ته نجات ورکي پورا یوه امت ته نجات ورکي اندیشان سره اندا ټکی قرآن کې بل ځای راغلی دی صرف دوه ځای راغلی دی کله یوسف علیه السلام وړونه یوسف ځان سره بوزي قاتل منصوباوي چې مړی کی قاتل کی یو ته چې ولې منصوبه نه وي یو ورور وخت ټایم کې انده خبره وکړي چې لا تقتلو یوسف ما مړ کوئ پلار نه ورکولې ورې کولې ردامه دی جعلوه فی غیابت الجب کویو ته یې واچوئ کویو ته چوله بس کفی دی نظر انداز شي ایو ټکی دومره کمال ورکیوي ما یوه ټکي کې دومره کمال ورکیوي چې هغه برکات سره یوسف ته نجات میلو شي بعد کې یوسف علیه السلام پورا کنعان و مصر والا ته نجات ورکي کسا اندیشان سای شهید عرفاني هغه باندې که چیرې ته گفتگو کوي که نه زم څه شهید عرفاني ایک یو احسان که کورمیول صحیح طریقې سره سوچ وکړي اندا احسانه کفي ده هغه چی شی دی لکه منیجر صاحب اشاره ورته وکړله شهید هغه څه مو باندې دفاعي کوم احسان کړی دی که نه دا ناقابل فراموش دی سوال نه پیدا کېږي چې فراموش کړي دا هغه دا دی هغه وخت چې کله تا ته خپلې سیټي کې تا ته بازار کې خونو کې هر یو کس دا خبرې اورېدلې چې تا کېدې په خلاف خبرې کېدلې تا اهل بیت شان کې ګستخي کېدله تا اورېدله هر یو کس اورېدله بغیرتۍ موده ته رسېدلې وه
سپاه صحابه ځنه کسان چې هغوی دالتې بدمشي داسې کوله چې هغوی ځان ته دا اجازات ورکول چې شیاو دوره عظیم مرکز کې پر چنار کې چې هغه د شیاو یو ګړ دی چې هغه دوی هر قسم ته خولې ته حرکات ورکوله نازیبا خبرو کوله نازیبا نارو لګولو ځان ته اجازات ورکول شهید عرفاني هغه یوه جمله ورته کافي وه یو ټکی ورته کافي و چې هغه غازي کې ایک یو ټکی وکړلو تاسو ته به یاد وي چې هغه سفاره و یا عاشورا و یا 40 څخه ټکی اندا و کو چې څوک ورمخته وزي او نه وزي زه خپل زمنو سا مخته دغه خبره ته وروزم زه بیل او ته ودرېږم دغه خبره زه بیل دفاع کوم چې زه دا برداشت نشم کوي چې ما اهل بیت او شان کې ګستخی کیږي او زه واورم زه برداشت کوم مغه یو ټکی کفي او شهید عرفاني هغه څه خلکو ته دوره جذبه ولولا ویر کړله خلکو جذبه دومره تازه کړله چې پروا نه وشوله دغه خبره چې قربانه ځوانان چې لاړ دي شي سپینګيري شهیدیږي شهیدان دي شي قتل دي شي اما اهل بیت او شان کې ګستخی مو نشو برداشت کوله نن مغه برکات دی چې ته وکسه چې کورمې کې که ته سکون سره زندګي کوي که ته چیرې اهل بیتو شان بیان کوای شي ته جلوس اطمینان سره کوای شي تو ناموس محفوظ دی چی شی دی هغه د مغو شهید هغه خطبو مغو جذبتي تقریرو مغو شی برکات دی زه به ډېر تاسو وخت نه خلم سکیټري صاحبان اوس د مو کمیټې والا کسانان اوس د دوی با گفتگو کوي خو زه خپل جدي یقینا انتهایی شکریا ده کوم د کسانو څخه شهید هغه مناسبت سره د پروګرام منعقد کړي زبردست وایم سنه څه بهانه ویلې نوي په کار دی چې هغه سه مزار کې د پروګرامات وقتا فوقتا کیږي د ضرورت ده شهید هغه همګیر یو شخصیت ده په کار دغه شخصیت باندې هر پهلو څخه خبري وشي لکه څنګه منیجر سه ویل لکه شهید هغه شخصیت کته کوم یو پهلو د شهید هغه وکسي لکه څنګه دی ویلا میډیکل حواله سره شهید هغه خدمات دور دي چې په کار دي باندې انسان سیر بحث وکي گفتگو وکي قوم ته وخی شي چې شهید هغه څومره احسانات کړي دغه حواله سره انس غربا حواله سره دفاعي تحفظ حواله سره هر یو سېکټر کې شهید هغه خدمات نمایان خدمات دي زه د څه بده تایم چې قومي خو بیل پرېږدو افرادي حواله سره د فرد بتوانک سي د کاس بتوانک سي څنګه شهید هغه انفرادي طور سره مدد او هیلپ تعاون کړي نوي خود سه عرض کو کسا شهید عرفاني هغه کچيري یاد وساتنده سي طریقې سره دنیا نه لوړوي خو ٹھیک ده عالم و پیش نماز و هر یو عالم و پیش نماز نما طریقم صفحاتو کې درخشان لیکلی شوی ده شیخ رجب علي هغه نما هیڅ کله نه ورکیږي شیخ علي مدد هغه نما هیڅ کله نه ورکیږي شهید عرفاني هغه نما هیڅ کله نه ورکیږي خو شهید عرفاني هغه پیش نمازانو کې نمایان شخصیت ده نمایان کردار ده یغه سوره اثار دی یغه څومره دلته کردار ده هغه بچی تا پاتې شول یاد وساته نو مو داسې اخیری جملې زده سره د کوم چې شهید هغه ایمومانځه زنده ده ویلی چې مو زړو کې زنده ده ویلی چې مو فکر کې زنده ده ویلی چې شهید هغه خلکو ته فکر ور کړی ده سوچ یې ور کړی نظریه یې ور کړی ده شهید هغه ځکه نه مړ کیږي چې هغه نظریه زنده ده شهید هغه ځکه نه مړ کیږي چې هغه سوچ زنده ده شهید هغه ځکه نه مړ کیږي چې هغه کردار زنده دي شهید هغه ځکه نه مړ کیږي چې هغه مزار زنده ده و ما علینا الا البلاغ المبین